الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال في موضع آخر كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله العظیم. زما خوږو قدرمنو عزتمندو مسلمانانو، په مقدس مکه چې څومره انسانان الله پاک دی دنیا ته را لېږلي دي او را لېږي، هغه ټول په دې خبره باندې متفق دي چې مرګ داسې یو حقیقت دی چې هیڅوک د دینه نشي خلاصېدی، بلکې هر ذی روح به د مرګ دا فیالۍ دا سکی. د مرګ نه هیڅوک انکار کوونکی نشته. محترمو که مونږ او تاسو سوچ وکړو په دنیا کې داسې مخلوقات په نظر راځي چې د قرآن کریم نه انکار کوي، د پیغمبر علیه السلام نه انکار کوي، د قیامت نه انکار کوي، د جنت او د جهنم نه انکار کوي، تر دې چې د الله جل جلاله د ذات نه هم انکار کوونکی شته دی. خو تر ننه پورې هیڅوک داسې پیدا نشو چې هغه د مرګ نه انکار وکړي او یا په مرګ کې اختلاف وکړي، بلکې هر کس دامنی څوک هم د دنیا ته راغلی دي هغه د دنیا نه تللی دي، څوک چې راځي هغه بم د دنیا نه ځي. دا دنیا ته راتلل زمونږ او ستاسو یو مقصد دی، زمونږ د ټولو نه ابد الاباد زندگی د آخرت دی. مونږ د دنیا ته د امتحان دپاره رالیږلی شوي، لکه سړی چې یو حال ته نه وځي، امتحاني حال ته هلته نه وتې او هلته کې ستا ټیم شروع شو، اوس که تا څه یاد کړي دي څه به ولیکي ځان سره دې څه وړي هغه به ته هلته کې بیا بیانې. که چېرې تله د ځان سره د تیاري نه وکړي نو د هغې رزلټ به ډېر زر راوځي مونږ او ستاسو د مخې. نو عزتمندو دا مشاهده مونږ او تاسو روزانه په خپلو سترګو هم کوو چې راشي دنیا ته او بیرته لاړ شي او ډېر رال او ډېر لاړم، نو موږ هیڅوک د مرګ نه نشي خلاصېدی. الله رب العزت فرمایي کل نفس ذائقة الموت، هر یو نفس کون کې د مرګ دی، هغه که انسان دی او که فرشتي دي او که فریان دي، دا ټول به د مرګ دا پیالۍ سکی. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه د دې آیات لاندې لیکلي فيها تعزیة لجميع الناس فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت. په دې آیات کې ټولو خلقو ته تسلی ده زکه په مخ د ځمکه به هیڅوک هم نه پاتې کیږي تر دې چې ټول به وفات کیږي.
بل زی الله جل جلاله فرمایي کل نفس کل شیء هالک الا وجهه، هر یو سیز دا هلاک کیدونکی دی او فنا کیدونکی دی مگر ذات د الله چې دا باقی پاتې کیدونکی دی. او فسوره رحمان کې الله پاک فرمایي کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. الله جل جلاله چې چا په باره کې څه فیصله وکړي چې په کوم ځای کې دی له د مرګ دا نیټه پوره کړي حق ځای ته به رسي. کنن سبا مونږ تاسو وګورو په کور خپل گاوند کې سوچ وکړو دلته بستا سناسي 10 منټه نیمه ګنټه بعد به بازار ته وځي